ناظرین کرام، په عوام الناس چې دا یوه خبر ډیره زیاته مشهوره ده چې مال او دولت ډیر بدترین شی ده، او چې کوم خلک مال طلب کوي دا دنیا درنګه ده او د دې طلب کوونکي سپي دي، او نبی اسلام نه ده خوښه کړي. حالانکه عزتمنو که د قرآن پاک او د احادیثو صحیح معنو چې مطالعه وکړي، نو کوم مال او دولت چې په صحیح طریقې سره وګاټه سي او په صحیح طریقې سره خرج سي، نو قرآن پاک چې تقریبا 25 وار الله پاک د مال او دولت ته د خیر لفظ استعمال کړای ده، او ډیرو صحابه او الله پاک به انتها مال او دولت ورکړایو. تابعین او تابعین غټ غټ کاروبارونه تجارتونه وو. په خپل دور چې 2 ارب پتیان کروڑ پتیان وو. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام یو قدردان صحابي دا، نبی علیہ السلام زوم دا، 2 بیبیان نبی علیہ السلام، 2 بچي نبی علیہ السلام په د باندې واده وي. اول یو بچي ورکړه چې کله غو وفات سلا بیا بل بچي پسې ورکړه، او وی فرمایل کچېره ما بل بچي وي اب ما د تا ورکولا. نو دغه عثمان غنی رضی الله عنه چور وسی کاروبار وو، او چې کله جنگ تبوک د رومیانو او صحابه په منځ کوم jihad کې د نو نبی اسلام د امداد مطالبه وکړه. نو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په اول وار چې 300 وشان سره د اصلي سازو سامان پیش کړل ورته، به اصل وشان نور ورکړل، به اصل وشان نور ورکړل، او زر دینار چې کوم د نبی اسلام په خدمت چې پیش کړل، او یو دینار چې دا هغه د سرو زروي. نو په یخ ټیم چې تقریبا زر تولې سونه نبی اسلام په خدمت چې پیش کړه. عزتمنو دا مال دولت کنه ویا، نو چرنګ بدن نبی اسلام ته دا پیش کولای، چرنګ به د دین اسلام خدمت کاوه، چرنګ به خلکو د حجونه کول، چرنګ به زکاتونه پرې کول، غریبانو امدادونه به چرنګ کول، یتیمخانه به چرنګ چلولې، نور به چې کوم دي د کونډو روندو حاجتمنو ضرورت پوره کول، دا ټول د مال دولت برکت ته. نو عزتمنو مال دولت په خپل باندې بد شای نه ده، د دې استعمال باندې واړه انحصار ده. صحیح طریقې سره مال دولت ګټل، په صحیح طریقې سره خرج کول دا عین عبادت ده.